خیال کړه خو ته خیال کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا کتونکو زمونږ عظیم الشان کتاب دی او د دغه لپاره الحمدلله منډه تړلې ده، تګودو شروع ده چې څومره مسلمانان آنلاین شوي پروګرام ځان سره شیر کړي او دغه ضعیف قرآن مجیدونه دی الحمدلله په دغه سیستم دغه کړی چې دغه سپینه پاکه لټه کې الحمدلله دا مونږ تیارو دی ته لږ کتې شي. دې کې مونږ مکمل چان بین کوو، په دې کې غتې جدا کوو، په دې کې چې کم د مرمت قابل قرآن مجیدونه دی هغه جدا کوو او دې سره سره چې کم دی نو په دې کې چې کم داسې انتهایی ضعیف شي یا دغه پاڼې شي نو دا مکمل د کسپینه لټه کې بندو. الحمدلله دغه ډیری تاسو ته ښکاري دا اوس لا تعداده قرآن مجیدونه دا ډېر غټ حال دی، دا لا تعداده ډیری چې کم دی الحمدلله مونږ سره پراته دي. نو دغه پروګرام ځان سره شیر کړئ چې ګره پوشه علاقو کې د ساولډیر سره چې څومره پوشه علاقې دی هغوی ته چاته پته نه یا چا سره د تحفظ دپاره ځای نه چې هغوی ته پته ولګي چې یاره دلته قرآن محل دی او په هغې کې الحمدلله همدغه د قرآن مجید دغه یو ترتیب شروع دی. افسوس او خفقان صرف په دغه یو خبره دی چې کله د قرآن مجید دا پروګرام یا ویډیو نه هغه نه څوک شیر کوي او نه هغې له څوک ګوتې وړي نه هغې ته څوک پام کوي. نو دغه یو څو منټه لا یو د انشاءالله دغه د الله په رضا باندې ځان سره وګورئ. دغه د دې ترتیب دی الحمدلله چې د دغه ترګه بوجه دا د دې سیمټو د بوجې نه راووته، دا د سیمټو بوجې وه، د دې د سیمټو د بوجو نه الحمدلله دا راووته په دغه سپینه پاکه لټه کې چې کوم دی دې ته کفن ورکړی شو او دغه شان دې ته خوشبو او الحمدلله دا ښکلې په یو ترتیب کې شي او انشاءالله بیا به د دې د تدفین دپاره زموږ سره خپله ځمکه موجود ده او هغې کې به بیا کار کوو. نو کوشش وکړئ ځان سره پروګرام شیر کړئ. دغه د اتوار ورځ ده او الحمدلله دا کمال شاه مونږ سره دلته خادم دی او دا په روټین کې الحمدلله دا لا تعداده بزرګو قرآن مجیدونه دي او د دغه هغه سمبالښت یې کوي لګیا دي. مونږ له دغه کمپین او سیستم چې کوم دی نو دغه چلو الحمدلله. نو کوشش وکړئ دغه ښکلې یو ترتیب دی دا د دغه سیمټو د بوجو نه روزي داسې قسمه قسم او دغه بزرګو قرآن مجیدونه بزرګو پاڼې چې کوم دی نو هغه موجود پرتی دي او الحمدلله دغه بیا زمونږ دغه ترتیب دی. که کومو وروڼو بایګانو ته هم چاته هم پته نه وه چې یاره د قرآن مجید څه ترتیب نو نن د باقاعده په لایو کې دغه خیم چې دغه زمونږ د قرآن مجید چې کوم د حفاظت او د تحفظ چې کوم کار دی هغه دغه دی. بس د افسوس خبره دغه چې مونږ د هر څیز دپاره اواز اوچتو، هر څیز دپاره مونږ کار کوو خو صرف د قرآن مجید دپاره چې کله مونږ لایو چلو یا څه پروګرام کوو یا ویډیو کوو نو هغه بلکل نه مخکې ځي او نه هغې کې څوک مونږ سره کار کوي چې یاره دغه اواز خلکو ته ورسوو چې یاره که چا سره هم ضعیف قرآن مجیدونه نو باقاعده دلته ساوډیر ته ساوډیر قرآن محل ته ورسوئ. حسنین خان الله دې خوشحاله کا، شهنشاه بھائی الله دې خوشحاله کا، الله دې کامیاب کروڑ. بس دعاګانې کوئ انشاءالله مونږ هم دعاګانې کوو. دغه د عظیم الشان کتاب دغه پړی چې کومې پرتې دي د دغه ترتیب دی چې الحمدلله دغه ښکلې مزیداره دغه صفا د کفن کپړه چې کوم دی دا ولې ورکوو او دغه د صفا د کفن په کپړه کې چې کوم دی د دې هغه دغه وشو او دغه ښکلې مزیدار دا پنډوکي کېږي او د دې نه پس بیا د دې ته خوشبو عطر مطر ورکوو الحمدلله. د هغې نه بعد بیا د دې د تدفین یو مرحله مونږ جوړو چونکې مونږ نن د اتوار ورځ یاده کړو خو ما وی چې یاره بیا به د دې دپاره زه کمپین چلوم. نن د اتوار پر ورځ زمونږ څه ملګري دي او عالم علما دي او د هغې څه پروګرامونه دي نو فارغه نو او کوشش به هم دا کوو چې یاره انشاءالله زه به خپلې اندازې ته ګورم که د جمعې ورځ مونږ مختص که انشاءالله را روانې جمعې ته نو اصل کې د جمعې پر زموږ په کلي کې دا مشینان ډېر زیات دي او مشینانو کې زیات تر هلکان ځوانان کارونه کوي نو خلک فارغه ني. د جمعې پر ورځ د هغې چوټۍ نه انشاءالله کوشش به کوو چې یاره که د جمعې ورځې ته مونږ سیټینګ برابرولی شو نو انشاءالله د جمعې پر ورځ باندې به پکې لږه شبه وکړو او دې کې به ښه کړو
دغه په قسمه قسم حالاتو کې چې دا قرآن مجید چې کوم دی دلته راځي او د هغې نه بعد چې کوم بیا مونږ دغه ترتیب جوړو د هغې دغه یو حساب کتاب دی. تاسو له دغه هم ښیم دا مونږ سره په زرګاو باندې دلته کې دا ګتې پرتې دي. دا په زرګاو ګتې دا دې نه دغه ګتې وځي او دا بیا مونږ خو سنبالو. دغه په بوجو باندې په کارټونو باندې دا مونږ ته راغلي دا اوس د دې د حفاظت او د تدفین هغه چې کوم سیستم دی هغه شروع دی. داسې دا په پړو باندې دا قرآن مجیدونه دي. دا په زرګو قرآن مجیدونه چې کوم دي نو پراته دي. الحمدلله د دې هغه حفاظت د دې هغه سیستم چې کوم دی دا دلته شروع دی. نو دغه شان پکې ورسره د الله پاک نومونه په قسمه قسم دغه باندې چې کوم دی دا نومونه دي او دا الحمدلله دلته کې مونږ د دې بوتونه د دې بوجونه د دې هر څه نه روباسو. محمد عباس بھائی وعلیکم السلام. ورور څنګه حالات ښه؟ الله دې خوشحاله کړه. دغه پکې بندوه دا قسمه قسم پوسټر په دې کې راځي قسمه قسم چیزونه دي پکې. دا موږ سره د مرمت قابل قرآن مجیدونه کوم چې مرمت والے دي ځکه چې دې نه تقریبا صرف یو سپاره لړ شوې ده. دا اوس دا روح قرآن مجید دا صرف ګټه غواړي. دا اوس صرف په دې باندې ضایع شوي. امین امین عباس بھائی امین. دا اوس روح قرآن مجید دی دا صرف ګټه غواړي. دغه شان دا قرآن مجید چې کوم دی دا ډومبې سپاره غواړي. دا قرآن مجید هم ډومبې سپاره غواړي. دغه شان دا قرآن مجید هم صرف ګټې غواړي. دغه شان دا اوس روح قرآن مجید دا دې صرف ګڼ پکار دی چې صرف دا وګڼډلی شي. دغه شان دا قرآن مجید هم ډومبې سپاره غواړي. دا قرآن مجید هم ډومبې او خیري سپاره غواړي. دغه شان دا ټول قرآن دا اوس دا قرآن مجید دا روغ موټ دی. دا صرف او صرف دیتا د ګټې ضرورت دی. دا قرآن مجید هم ډومبې سپاره. دا قرآن مجید اوس مکمل روغ دی. دا صرف ګنډل غواړي. نو دغه په دې کې لا تعداد قرآن مجیدونه د مرمت لپاره پراته دي. کو څوک هم په دې کې باقاعده دغه کولی شي امداد کوي شي ځکه چې دا قرآن مجیدونه باندې په یو قرآن مجید باندې کم از کم 80 روپۍ زموږ نن سبا اخلي او دا هغه اخیری لیمټ چې 100 روپۍ قرآن مجید دی جوړي 100 روپۍ 150 روپۍ 120 روپۍ دا د دې کټي ګړې کسان دی وغي سره مون مکمل د دې خبره کړ ان شاء الله وسم یو لس بجې روان دي. نو په 180 روپۍ باندې صرف په 80 روپۍ باندې یو قرآن مجید غي مونږ ته مرمت کوي. دا غي نه علاوه دغه لا تعداد سپاره سورۃ یاسینونه روغ سورۃ یاسینونه سپاره قسمه قسم دا لا تعداد دغه پرتی دی پکې. دغه یو پوزیشن دی چې دا قرآن مجید د پاره ویډیو دا د تحفظ د پاره دا پروګرام نه سره شیر کړي. زموږ پکې مقصد دا کړی چې رسوک غیر چاپیر چې کوم خلک دي یا لوکل خلک دي زموږ د کلی سره خواته وغي ته پته ولګي چې را دلته په ساوډیر کې الحمدلله دغه د قرآن مجید چې کوم حفاظت شروع دی دا د قرآن مجید هغه حفاظت دی. دلته چې د قرآن مجید کوم سیستم روان دی نو چې دغه ټولو خلکو ته پته ولګي او چا سره داسې ضعیف قرآن مجیدونه او دلته را رسوي شي نو باقاعده دلته ورسي ان شاء الله تعالی موږ به دې ته یو خپل ترتیب دی یو خپل سیستم یو خپل تنظیم د دې شروع دی الحمدلله. نو کوم رونو بایګانو سره داسې قرآن مجیدونه چې هغه سره د تحفظ او یا د هغه د حفاظت سزینی د هغه د پن کولو یا د هغه د ترتیب نو ان شاء الله تعالی موږ به کوشش کوو چې دلته کې زموږ سره خپل سہولیات موجود دي. نو کوشش وکړئ چې چا سره زوی قرآن مجیدونه دی باقاعده دلته قرآن محل ساول ډیر ته چې کوم دی دغه ورسوي. دغه خپل مزیدار پندو کې تنه جوړ شي او دا چې تاسو کوم وینئ دغه سپین دا ټول دغه په زرګو پندو کې پرتی دی ټیم کې او د دې صرف د تدفین لپاره وس وخت باسي به ان شاء الله دغه بد پن کو ځکه چې بیا خال ډیر زیات وګدم دی خو ډیر زیات را سره جمع شوی دي نو بیا به مونږ سره کمی کوي ډیر زیات په دغه باندې. نو کوشش وکړئ چې یاره څومره مرګري انلاین ان شاء الله تعالی پروګرام نه سره شیر کړئ کدا د کلام پاک ته پاره دی نو چې دغه څومره حفاظت وشي نو دغه ډیره زیاته بهتره خبره. او دې سره سره چې کوم دینو دا زمونږه د قرآن محل زمون خادم دی کمال شاه نو نن میاش پوره شوې ده دغه د الحمدلله دغه پیسې دي 5000 روپۍ د دې خادمې دي. دا وخت له کمال شاه دا وشماره څو دي ها دغه 5000 روپۍ ردی دی او دا 3000 روپۍ زمونږه پرمننٹ زمونږه د قرآن محل کرایه ده.
نو 3000 روپے د قرآن محل کرایا او 5000 روپے چې کوم دي زموږ د خادم. نو الحمدلله دغه زموږ یو ترتیب شروع دی. ټول مرګري ځان سره پروګرام شیر کې چیرې څومره خلکو ته ورسېږي زموږ پکې مقصد دغه چیرې داسې څوکي چې هغوی سره د قرآن مجید د حفاظت یا د دې د تدفین څه ځای نه نو باقاعده هغوی قرآن محل ساول ډېر ته ځان نه رسوي دلته کې راوړی او د دې ځای نه به انشاءالله تعالی زموږ هغه ترتیب شروع دی چې انشاءالله کوشش به کوو چې دې ځای کې مونږ په ښه طریقه باندې دغه د قرآن مجید دغه حفاظت وکړو. موږ ته خو کارونه ډېر زیات دي نو په دغه وجه موږ ته خادم ډېر زیات ضرورت او الحمدلله خادم چې کوم دی نو کمال شاه په ښکلې طریقې سره صفایانې او د دې چې کوم د تحفظ هغه سیستم دی نو هغه باندې پوه دی او منګزاره سړی دی نو الحمدلله دې په اودس کې دغه ټول کار سر انجام کوي چې کوم د دې د حفاظت او د تدفین دغه کار دی. دا پکې موږ سره د مرمت قرآن مجیدونه چې کوم د مرمت قابل دي دا اوس تاسو وګورئ په سوونو قرآن مجیدونه دا د مرمت قابل دي. داسې ورپسې ګتې پرتې دي هغه سر ته چې کوم ښکاري سپین سپین دغه پنډوکي دي چې څومره هم دغه مونږ بند کړو نو هغه هلته پراته او دا چې کوم دي دا دلته زموږ سره دا لا تعداده قرآن مجیدونه چې کوم دي نو دا پراته دي. نو ټول ملګري ځان سره پروګرام شیر کړئ. ډېره مهرباني ډېره شکریه.